بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو چې دا انشاءالله دغه باره کې ویډیو ده چې سامنې به تاسو څنګه طریقې سره کټ کوئ. دې نه مخکې چې موږ ویډیو کړې وه هغه د دغه باره کې وه، کمیز باره کې وه او شلوار باره کې او بازو کپړې باره کې. دا کپړې نه به کمیز شلوار بازو کپړه باندې څنګه بار کوئ دې باره کې موږ ویډیو جوړه کړې وه. او نننۍ ویډیو چې ده انشاءالله دا موږ د سامنو د کټینګ باره کې ویډیو کوو انشاءالله. که سامنې به تاسو څنګه طریقې سره کټ کوئ انشاءالله موږ ویډیو شروع کوو. سامنې به داسې استري کوي ښه مزدارې. سامنو هټه هټه استري وي داسې هواره شي کپړه سامنې استري شي داسې سامنې مې استري کړې دغه شان سامنې به ښه مزدار استري کړي او کپړه به ښه مزداره یو شان د هواره واچوم. اوس به نشانونه ولګوو سره کوم ناب دی په هغه ناب به تاسو نشانونه ولګوو. سره چوړی چې دی کسټمر د دې 29 چوړی دی 9 چوړی دا د 9 سره به باید تاسو 1 انچ سیوا کوئ د سلۍ دپاره. دا به 30 چې شي دا دو ډیوایډ کړئ 15 باندې بل ته نشان ولګوئ. دلته هم 15 باندې نشان واچوئ. کې به نشان ټول ولګوئ. سکویر باندې به دا نشان یو بل سره میلاو کړئ. نشانونه مې ورسره میلاو کړه. دا سکویر به تاسو لازمي استعمال تاسو سره باید دا سکویر موجود وي. اوس موږ سره دامن چې دي کسټمر چورس دامن دي صحیح شو. چورس دامن به نشان ولګوئ. نیم انچ کې به تاسو نشان ولګوئ. دې نه واپس ټیپ کې تاسو ناپ والئ. چورس دامن دی 41 لمبائی د سره به 2 انچ سیوا کوي. دا به 43 شي. دا فکس 43 دی صحیح شو. دا وګوره 41 سره 2 انچ سیوا کوي دا به 43 شي. 42 43 څخه برابر دی. د نیم انچ صفحې کې لاړې دا ونه یو بل ته نیم انچ صفحې 2.5 انچ موږ هغه وخت کې اخیستې د سر سیوا اخیستل کې څه چې کپړه تاسو بار کوئ. نیم انچ له صفحې کې لاړې 2 انچ پاتې شي. 2 انچ کې باندې یو نیم انچ دامن کې ګیر شي او نیم انچ بدل ده د تیرې سره ټچ شي یو ځای به شي. دا به داسې را دغه کوئ به دا کپړه کټ کوئ. پنچې سره به دا کپړه کټ کوئ دامنو والا. کپړه هم نیم انچ کې کټ کړه. کپړه به داسې رافولډ کړئ. دا ځای به کینچۍ سره کټ کړي. دا ځای کوله ورشي. اول به تاسو د ګلې نشان ولګوئ. ګله چې دلته موږ سره 17 ده صحیح شو. د 17 نه به تاسو 17 ګله 17 به 1 انچ راکم شي 16 صحیح شو. دا د ګلې فارموله ده. دې طریقې سره به تاسو ګله کټ کوئ. 17 شي کاپۍ کې دا به 16 شي صحیح شو. 16 جلد به 16 کې تاسو نشان والئ. دې ځای سکویر نه به نشان والئ. دلته چې کوم نشان راغی په 16 باندې نشان چې تاسو واغوست هغه نشان به بیا دلته کې ولګوئ. دې ځای کې یو سوتر د پاسه 2.5 انچ باندې بل ته نشان ولګوئ.
بیا دې سایډ ته چې کوم تاسو لګوئ د دې سایډ نه به دا سایډ نیم انچ کم کوئ دلته به یو ستر د پاسه 2 انچ باندې نشان ولګوئ د دې ځای نیم انچ دا کم شو دا به نیم انچ سیوا وي دا به نیم انچ کمیږي بل چې تاسو څه ټایم پریس کوئ بین جوړوئ هغه وخت کې به تاسو کاپۍ کې تاسو 17 ګله ده تاسو به د دې نه څه ټایم چې تاسو بین جوړوئ هغه وخت کې به بیا تاسو 18 رالی لکه دلته نن دا څه ټایم چې تاسو ګله چاڼکوئ تاسو تقریبا یو انچ یو نیم انچ تاسو ګله صفای کېږي نو تاسو به نه الریډي 2 انچ یو نیم انچ ګله کمه کټ کړي نو تاسو څه ټایم صفای کوئ نو هغه صفای سره ستاسو ګله په خپل نام برابر راشي چې کاپۍ کې 17 ناپي صحیح شو نو 17 دلته کاپۍ کې دی څه ټایم بیا کټینګ کوئ کټینګ بیا تاسو سخله باندې کټینګ وکړئ یو شو واپس چې بیا څه ټایم پریس کوئ د کاپۍ ناپ نه یو انچ سیوا کوئ کاپۍ کې 17 نه 18 بیا جوړ کړئ صحیح شو او په کټینګ چې کوم کوئ 17 نه به یو انچ کم راکمېږي په کټینګ کې نو په دې طریقې سره تاسو د ګلې نشانونه لګولی شئ څه ټایم بیا تاسو ګله چاڼکوئ ستاسو ګله بیا بین مطابق برابر راشي ګله مو ښه صفۍ سره راشي په دې طریقې تاسو ګلې نشان لګوئ بیا اوس راځو موږ سره تیرې نشان لګوو تیره چې ده موږ سره 19 تیره ده 19 چې فرنټ باندې نشان سیسټم لګوئ 19 چې راځي 9.5 راځي 9.5 نه چې تاسو 19 نه به تاسو یو انچ راکم شئ 18 به شي 18 چې 2 ډیوایډ کړئ 9 راځي 9 تاسو دلته نشان واچوئ دلته چې تاسو کوم ناپ اخیستی دی دې ځای کې یو ستر د پاسه 2.5 انچ دې ځای باندې تاسو یو ستر د پاسه 2.5 انچ باندې ډاون نشان ولګوئ دا نشان به سره میلاو کړئ سکویر سره دلته چې کوم نشان ولګولو دې سنټر باندې هم دا نشان ولګوئ 9 انچ په فرنټ باندې چې څه ټایم تاسو تیرې نشان لګوئ دې کې به یو انچ راکمېږي مثال 19 تیره ته یو انچ به راکم شي 18 چې 2 ډیوایډ 9 باندې به تاسو دې نشان لګوئ ته به سکویر سره نشان ولګوئ دې ګلې باندې نشان هم لګولی دی دا به کینچې سره والی د دې فرنټ سامنے نه دلته دې ځای نه د دې ځای نه به تاسو نیم انچ بیک ته نه کې کم شئ داسې به نشان ولګوئ نیم انچ ته بیا سکویر سره نشان ولګوئ بیا بیک ته نه باندې تیره چې د موږ سره 19 تیره ده 19 سره به تاسو یو انچ سیوا کړئ دا به 20 شي 20 دا یو انچ دې لپاره موږ سیوا کړو دا به سلۍ سره ګیرېږي صحیح شو نو دې سره به یو انچ سیوا کړو دا به 20 شي 10 باندې به 20 چې به 2 ډیوایډ کړي 10 راځي 10 باندې به دا دلته نشان واچوئ د دې نشان نه به تاسو چیستر یا 0.1 انچ باندې بل کم نشان ولګوئ دې سره تاسو راکم شئ کته به راشئ دا به سره یو بل سره بیا میلاو کړئ د نشان دې ځای باندې بیا 10 باندې نشان ولګوئ دا به کینچې سره کټ کړئ نشان چې تاسو په هغه نشان به تاسو کینچې سیده بوځئ دلته به ټوک ولګوئ چې تاسو سنټر پته ولګي اوس به تاسو د کندې ناپ څنګه راوباسئ کندې ناپ به موږ دې طریقې سره راوباسو اکثریت تاسو ټایم د کسټمر نه ناپ پالي تاسو هغې له به داسې دا کندې ناپ پاله ویل شو اکثریت کس پهلواني که نه موټای هغې نه به تاسو ناپ پالی چې تاسو دې اندازه کېږي اکثریت که پهلوانان کسان چې دا سیوا داسې خوښوي چې څومره کولای غونه ورسره هغه طبیعت برابر وي نو دې کسټمر نه موږ ناپ اخیستی دی ویل شو د دې داسې چې دی کنده دا 11 ده فکس دا موږ نیم انچ دې سره سیوا کو دې لپاره چې هلته به
دا سلی کې ګیریږي دا فکس دلته 11 راشي. او بل تاسو چې مثال عام د دې فارموله ده د کندي فارموله به دې طریقې سره به تاسو راولي. موږ سره چاهتي الریډي 42 چاهتي دی کسٹمر 42 به تاسو په 2 ډیوایډ کړئ 21 سره به تاسو 6 جمع کړئ 22 23 24 25 26 27 27 به تاسو په 3 ډیوایډ کړئ 3 چې ډیوایډ شو دا 100 راځي دا 9 راځي نو تاسو بیا د دې ګله راوستئ شي کنده راوستئ شي و دې ځای تاسو کندي فارموله چې شو دا د کندي فارموله شو نو تاسو ګله شو په 42 چاته کې دې طریقې سره تاسو د کندي نشانونه لګولی شي. اوس راځو چې دا نشانونه یو بل سره ملاو کړو. دلته چې موږ کوم نشان لګوو دلته چې کوم نشان لګوو هغه نشان به دې سیټ ته مو لګوئ نو باندې به نشان واچوئ. دا به یو بل سره ملاو کړئ. داسې به نشان مخکې ځان ته ولګوئ پین باندې ټیپ سره به ناب کړئ داسې یوا دی دا به مو داسې کار وکړي دا موږ چې کوم نشان لګولی دی دا به لږ بره ولګوو اوس هم لږ پاوس یوا دی دا به خیر کنټې سره موږ کم لاړ شو ګوره موږ کنټې سره څنګه کم ځو دا بس موږ چې ټیپ سره ناب کړو دا څومره دی انشاءالله برابر وي فکس برابر دی 11.5 انچ 11.5 انچ ښه برابر نیم انچ ته بس لږ ګیر شي دا فکس 11 راشي एक तना के शो देखिए 19 13 था देखिए बन रहा कम दूसरा भाई सेवा कही 19 13 था फिक्स दावा 20 कहीं बीच में 2 डिवाइड के 10 माने बता सो निशान हो दा बस जहन की याद दा भाई तसर याद वसाते दा मुहिम से तब 10 तब 9 इंच रकम देगा ये इंच ऐसा फ्रंट आने की अब देखते हैं कि वह 19 यूवी फिक्स ना अगर सर भैया सेवा की गई था मिसाल 10 थे 10 माने बता निशान लगा दा निशान सर मिला हो गया उस اوس راځو د جیبون نشان به تاسو څنګه لګوئ چې ټیپ دا سیټ دی صحیح شو او بل دا سیټ دی دې کې به تاسو اول وګورئ چې تاسو لمبایي څومره د کمیز لمبایي تاسو سره څومره ده 41 لمبایي ده تاسو به دې کې 41 وګورئ موږ سره 41 داسې دی صحیح شو 41 دې کې شته بل تاسو سره 42 لمبایي 43 44 45 46 85 تاسو دې ځای نه ده د بغل نشان معلومولی شئ د جیب دا اوس موږ سره الریډي 41 لمبایي ده کمیز موږ دې ځای باندې 41 باندې نشان لګوو د دې ځای نه به تاسو لمبایي نشان وګورئ 41 نمبر هغه باندې به تاسو د نشان ولګوئ 41 دلته موږ نشان ولګوو د دې نه به تاسو 1.5 انچ بره راشئ 1.5 انچ باندې دلته موږ نشان ولګولو دا موږ دې لپاره ولګوو دې ځای موږ ټوکه ورکوو دې ځای موږ ټوک ولګوو هغې نه بعد نه دی یو څه ټایم تاسو ټوکه لګوئ ټوکه دې ځای ته خپله راورسي نو ستاسو ناب چې په خپل ناب ښه برابر راشي چېرته موږ د دې ځای لاندې ټوکه ولګوو ستاسو ناب کې بیا مسله راځي دا ځای بیا ډېر زیات ښکته راځي نو بیا به مسله جوړېږي نو هغې نه ښه خبره ده چې موږ دې ځای کې 1.5 انچ بره نشان ولګوو هغې نه بعد بیا موږ ټوکه نو ستاسو ټوکه به ښه برابر راشي او دلته به تاسو څنګه انشاءالله کوي 41 نمبر دا په 4 ډیوایډ کړئ دې ځای نه پوه شو دا چې 41 دا به دې کې چې دی یو ستر یا
دا باندې 10 من نشان لګوي سترې سانتي مسله نه کوي د به تاسو نشان لګوي یو ستر به موږ د پاسه کو یو ستر اندازه به تاسو وګورئ هغې د ځای کې به نشان ولګوئ بل دلته 18 دی 18 چې دا 100 برابر دی د دې نه به تاسو 18 کې نشان ولګوئ 18 باندې موږ نشان دا ولګولو دا ګور 100 برابر دی دې طریقې سره تاسو د بغل نشان لګولی شي د جیبونو سیډونو صحیح شو 41 لمبای ده تاسو دلته لمبای وګورئ 41 په دې جي ټیپ کې هر جي ټیپ شته دی دې کې 41 41 باندې ځکه تاسو نشان ولګوئ نشان نه بعد به دې کې پوره 1 انچ بهر راشي به دا چې دا لمبای په 4 ډیوایډ کې مثال 40 لمبای به 10 4 ډیوایډ شي دا 10 راځي 10 باندې به نشان لګوئ بیا چې جیب دی 18 باندې په تاسو دلته نشان ولګوئ غټ څومره کس پهلوان هغې کې 100 برابر کافي دی هغې لپاره جیب بیا چې دې دا ځای کوم پایې به دا په لیول د برابر شو دا د جیب د نشانونو طریقه شوه دا انشاءالله نن ویډیو موږ دې باره کې دا وشول خیره سره که چا زموږ چېرته چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل ته سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او ټلې نشان د سره دباو کړئ چې ډېر موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو سره په اسانۍ سره موږ ویډیو میلاویږي نو انشاءالله رانوی ویډیو به زموږ په بازوګانو باره کې اوس بازوګان به تاسو څنګه طریقې سره کټ کوئ نو بازوګانو کې مهم دغه دا دی اوس اولنۍ دغه دا یاد ساتئ بازو چې څه ټایم مونږ کټ کوو هغه به د دې ځای نه نه وي دا ځای نه مونږ ګلو دا دې څومره دی دا 13 دی دا دې ځای پورې صحیح شو نو په بازو کې به مونږ نیم انچ سیوا کېږو دې دپاره به سیوا کېږو ځکه چې دې سره تیرا یو ځای کېږي نیم انچ به مونږ سیوا شو هغه وخت کې صحیح څه ټایم چې په بازو را روان ویډیو کې مونږ بازو کټ کوو نو هغه به انشاءالله تاسو ته په را روان ویډیو کې مونږ وښیو انشاءالله نو نور ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ چا چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ نور ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله